دته به بل څه کې دا ټول رب ذوالجلال لیکلي دي. انسان که ډېر زورور او طاقتور هم شي دغه څیز نشي بدلولی. لیکن زه ملګرو ته وایم زه یم عالم سړی، زما خپل مزاج دا دی. شاید که زه خطا یم په دغه کې په غلطه یم، د هر چا خپل مزاج وي. زه ورته وایم زه چې کله د عالم سړي په باره کې واورم چې په خپل عمر شو، قسم دی زما زړه درد کوي ورباندې. عالم سره مرګ دغسې خوند کوي چې په خپلو وینو کې سور د الله په لاره کې دی سور شي، خپل رب ته په هغه حالت کې ورشي، دی په وینو کې سور وي، بدن یې ټوکړې ټوکړې شوی. رب ذوالجلال دغه یو ژوند را کړی و، هلته په وینو کې سور زمونږ عقیده د شهید به راپاڅېږي په هغه حالت کې. رب ذوالجلال ورنه تپوس کوي زما د دین دپاره دې دنیا کې څه کړي وو، دی ورته جواب ورکړي رب ذوالجلاله دغه یو ژوند او زندګي دې را کړې وه، دا مې ستا د دین دپاره قربان کړې وه. رب ذوالجلاله نن هم زما بدن په وینو باندې سور دی، بچې مې یتیمان پرېښی وو، بیبي مې کونډه پرېښې وه. رب ذوالجلاله خپل هغه ژوند او زندګي، خپل ارام مې پرېښی وو، خپل هغه ژوند خواږه مې پرېښی وو. رب ذوالجلاله د زمانې د ظلم او جبر خلاف مې ناره بلنده کړې وه، د زمانې ظلم او جبر ګریوان ته مې لاس وراچولی و. رب ذوالجلاله کله مې شپه نه وکتلې، کله مې ورځ نه وکتلې. رب ذوالجلاله کله مې د بچو پروا نه وکړې، کله مې د ښځې پروا نه وکړې. رب ذوالجلاله نن په هغه حالت کې په وینو کې سور د تا مخې ته راغلی یم، ولاړ یم، قسم دی که د دې نه بله ښه موقع وي. ژوند داسې دلته ختمېدل دی تګ دی. زما خپله نظریه دا ده چې سړی الله ته ورځي په ښه نمبر ورشي، ورته که په ښه نمبر ورته ورشي. محترمو مفتي صاحب موږ او تاسو ته یو سبق پرېښودو. یقینا دغه ژوند د جهد مسلسل نه عبارت و، منډې ترلې شپه ورځ. او د اخري کلونو کې د روژې کې ما سره څو ملګرو رابطه وکړه، ټایم اخیستو. ما ورته ویل روژې کې خو زما ترتیب دا دی زه خپلې ضلعې نه بهر نه وځم، خپله ضلع کې ما هغه ځایونو ته ځم چې خاص ملګري وي. روژې کې ما پل پروګرامونه بل کړي دي او یقینا د اکثرو مقررینو هم دغسې وو. یو مفتي صاحب و چې هغه سوات ته هم رسېدو، لکي مروت ته هم رسېدو. روژې په خوله باندې هم په دغه حالت کې دغه ورځ وخت همدومره و. الله رب ذوالجلال ورنه کار اخیستل غوښتل. کله انسان دنیا کې ستړی شي محترمو، الله رب ذوالجلال د آرام دپاره د خپل ځان ته وواړي. او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز رب ذوالجلال به د هغې استقبال کړی، ورته به ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیة مرضیه فادخلي فی عبادي وادخلي. رب به ورته ویلي مفتي سردار علي تا دنیا کې کړی هم وکتې، تا جیل هم وکتو، تا د خلکو خبرې هم واورېدې، تا د خلکو مخالفتونه هم وکاته، تا د خپلو پردو رویې هم وکتې. اوس راځه فادخلي فی عبادي، زه رب پخپله د تا استقبال کوم. فادخلي فی عبادي، نن زما په خاص بندګانو کې داخل شه. وادخلي جنتي، دا نه چې جنت ته داخل شه، منم جنت ته داخله سعادت دی، لیکن دا دومره لوی سعادت نه دی. کم سعادت چې دا دی رب ذوالجلال به ورته انشاءالله ویلي فادخلي فی عبادي، او بنده زما په خاص بندګانو کې داخل شه. وادخلي جنتي، او بنده زما په خاص جنت کې داخل شه انشاءالله. محترمو دغه بچي دي دلته ماشومان، یقینا یو بچی ما نه مخکې راپاڅېدو، دغه کې پوره دغه رنګ ښکارېږي. انشاءالله العزیز دغه ځای به دغه خلاف به نشي پوره کېدی، خو بهرحال دغه به دغه قایم مقام جوړېږي انشاءالله. زه ملګرو ډېرو ملګرو ته وایم غازي خالد فیصل والا واقع راغلې وه، دی به خلکو پلار به ورله بوتلو، خپلې جلسې به یې پرې ښایسته کولې. دی ته به یې راوستو، هغه به دلته وی زما نور بچي هم قربان. اچھا چې کیس چل هو هغې ما ته وویل ده ته ووایه چې خدای لپاره د چا جلسو ته مه ځه، هلته کیس چلېږي، موږ ته مشکلات جوړېږي هغې کې. بیا که کم ته لاړ شي هلته دا خبرې مه کوه، بس چوپ کښېنه هلته د هغې خلاف ګواه هم نشته دی، د هغې اقرار هم خپل نشته دی. ته په زور د هغه خلاف ګواه خپل پلار یې جوړېږي، ته مشکل جوړوي. کله کله یو کار مونږ په ښه نیت باندې کوو، خو د هغې نه وبال جوړېږي. د هغه بچو خیرخواهي وکړئ، علم پرې زده کړئ، د هغوی ضروريات پوره کړئ، د هغې سره مالي تعاون وکړئ، د هغه د ژوند او زندګۍ د هغه ټولو څیزونو خیال وساتئ چې کوم یو پلار ساتلی شي، د پلار سایه د سر نه لرې شي. هر انسان په خپله باندې بیا اندازه کولی شي. دغه مه کوه چې تر خپلې جلسې فیسبوکونو لپاره د هغه د بچي ژوند خرابوي، د هغه د بچي زندګي خرابوي، د هغه د بچي تعلیم خرابوي. راشه که نه دی کلک ودرېږه، هغه سره د اظهار وکړه، ورته د کفالت به زه کوم، د ضروريات به زه پوره کوم، د په سر به زه دغسې ودرېږم. صاحب
خو نومونه واخلي چې یوازې په علماو پسې مو راخیستلي ده علما څه وکړي در سره د هرې خطرې ته د عالم ځان ورکړی ده کوم یې درنه شهیدان کړل د تا یو لیډر ما ته راوښیې دا بېدینه لیډران دي کوم یو وزری شوی دي کوم یو زوی مړ شوی دي کوم یو خپله دی هلاک شوی خو چې هر ځای ګورې عالم شهید هر ځای ګوري عالم شهید هر ځای ګوري عالم شهید د دین دفاع ته د عالم ولاړ ده د مدرسې دفاع ته د عالم ولاړ ده د مسجد دفاع ته د عالم ولاړ ده د عقیدې دفاع ته د عالم ولاړ تا څه توره کړې ده تا څه غیر تا لیډر کوم ایمان او غیرت در وړاندې کړی ده دغه په د عالم پر ځای د عالم په مقابل کې چې مو کوم سکولر رامخکې کړی ده د عالم په مقابل کې چې مو کوم نیشنلیست رامخکې کړی ده د عالم په مقابل کې چې مو کوم له قرآن او له پیغمبر او له دین نه منکر رامخکې کړی ده هغه د کومه توره د تا دپاره کړې د تا د عزت دپاره د تا د ابرو دپاره د تا د دین دپاره کومه توره یې کړې علماء څه شی غواړي ټول یې شهیدان کړل علماء څه شی غواړي څه شی په وس کې د دې بیچارهګانو خو همدغه علماء سره په هر ځای کې خیانت کړی ده همدغه علماء سره په هر ځای کې دوکه کړې ده د همدغه علماء په مقابل کې مو نه په دین خبر دی هغه ته مو رایه ورکړې ده نه په قرآن خبر دی نه په شریعت خبر دی شرابیان دي لوتیان دي قسم قسم په ناروا او اختر په دغه په مخ کې دي خنډ واقع کړي دي بیا وایم چې د عالم هغه ولې څه بلا وهلی دي غو نومونه واخلي بس یو عالم سیکولرانو په خوله کې در کړي دي علما او دښمني د علماو تا د دغه عالم په مقابل کې سیکولر نه وای راپورته کړی تا د دغه عالم په مقابل کې کرکټران نه وای راپورته کړي تا د دغه عالم په مقابل کې شرابیانو چې نه په دین باندې نه په قرآن باندې نه په پیغمبر باندې نه په عزت باندې داسې شرابیان دي د علماو په مخ کې راپورته کړي دي نو خو د عالم د لاس او پښې ورتړلې دي بالکل همداسې د قهر سیمه وکړه نه سړي ته دا قهر په دې وسې چې رب دې په دې سترګو ړوند کړه دا هر وخت دا جید علما چې په شهادتونو باندې رسیږي او ټوکر ټوکر رب جل وعلا ته چې دا عالم چې له مدرسې